دی او که مزدوري ښه ده. نو اول خو تاسو په دې خبره کې فکر وکړئ چې هنرمند انسان څنګه دی په معاشره کې ژوند تېروي او یو مزدور بنده څنګه ژوند تېروي. نو تاسو له خپل ژوند خپله آیډیا وشي چې موږ له کومه لاره باندې تلل پکار دي. تر 20 کالو پورې 30 کالو پورې 40 کالو پورې تل او یو کالو پورې چې کوم دی موږ له دې خبرې پته نه لګي چې موږ ته دې لاره باندې تلل پکار دي که په دې لاره باندې تلل پکار دي. نو بیا تاسو په معاشره کې بلکې تاسو په خاندان کې تاسو په کلي کې په محله کې داسې ډېر چاپېر تاسو سوچ او فکر وکړئ او داسې خپلې سترګې وغړوئ او په دې سوچ باندې سوچ وکړئ چېرې یو مزدورکاره انسان ژوند څنګه تېروي او یو هنرمند انسان څنګه ژوند تېروي. نو زما په نظر کې خو دا دی چې زه تاسو ته ووایم چې یو هنرمند انسان بهتره دی. یو روزګار والی انسان چې کوم دی نو بهتره دی بنسبت د هغه بنده نه چې هغه مزدوري کوي. بېشکه چې هغه مزدوري د ورځې 100,000 روپۍ ګنټه باندې ولې مزدوري نه کوي خو د هغه 10 روپو والا هنرمند انسان د هغه نه بهتر دی. نو بیا نقصان څه دی؟ نقصان یې دا دی چې کلم دی مزدوري کوي نو که باد باران شي د سره د غوړو غمي که چوټي راشي د سره د غوړو غمي او بیا په بل ځای کې دې کمې دا کوي چې د په مزدورۍ کې برکت دی چې کوم ځای ته دې کار ته لاړ شي هلته کې دې دا سوچ کوي چې خدا خو د 2 ورځو کار دی زه پیدا سوري تېر کړم نو هلته کې بیا دا درغلي پیدا شي نو دې کې برکت دی کوئی مخ راځي. یو خبره ده چې کوم بنده غریبۍ په وجه او غریبۍ کې لګیایي او د ده سوچ او فکر د دې مزدورۍ د دې ژوند نه دې وتو وي او دې خپل کار چې هغه ټایم کې کوم دی چې دې هغه خپل کار په ایماندارۍ سره کوي چې دې چا سره دیاړي مزدوري کوي چې دې هغه خپل کار 100% په ایماندارۍ سره کوي نو یقینا دا چې دې به د مزدورۍ نه الله پاک وباسي. که چېرې د ده مزدوري په 2 نمبره وي او دې په دې مزدورۍ کې ختم وي او دې تر عمره پورې نه خلاصېږي نو یقینا د چې ده کې چېرته نه چېرته غلا موجوده ده. بیا چې کله دا مزدور بیمار شي نو بیا د سره پیسې ټکېږي نور سره څوک مدد کوي. نقصان شو. په مزدورۍ دوران کې دنه مالک هم نه خوشحالېږي او ټیکهدار هم نه خوشحالېږي. دا نقصان شو. بیا د مزدورۍ په دوران کې د مالک او د ټیکهدار دا زور وي چې د باندې زه څومره غټ بوج واچوم او چې دی یوسي. بیا بل نقصان دا دی چې کله دا مزدور تکړه دی دی یو تکړه خر په مثال دی یو تکړه اس په مثال دی او دی چې کله د سره په پارټۍ کې په ګروپ کې نور کمزوري خلک دي نو دی خو هلته کې خپل زور ولګوي لیکن هلته چې کوم کمزوري خلک دي نو هغوی ته دی ډېر غټ زورونه وکړي نو دلته بیا دی ګنهګار شي. نو کله چې دی د مزدورۍ نه بیمار شي یا مطلب څه قسمه حادثه او څه بېروزګاره شي نو هغه خلک چې کله پوه شي باندې خیرې کوي هزار کوي نو نقصان شو. بیا چې کله دې بډاپې ته ورسي د ده نه بچیان د ده خپل کور بار در هر څه چې کوم دی نو دا د ده نه ورو په یو طرف شي ځکه چې ده د غریبۍ سرې خپلې څه قسمه بېغیرتۍ هم ظاهر کړي. اوس ګورو چې هنرمند انسان څنګه دی. هنرمند انسان چې کوم دی نو دی د هغه 200 د 1000 روپو 2000 روپو دیاړۍ نه چې کوم دی نو دی 10 روپو له توجه کوي نو دی په دې کې خپل هنر خپل کار چې کوم دی نو دی په دې باندې ځان تکړه کوي. بس د هغې نه چې کله دی څه ټایم بعد تېر شي نو دی په هغې کې ورو تکړه کېږي نو بیا دی یو دوکانداري چالو کېږي. بیا دوکاندارۍ نه پس دی یو غټ دوکان چالو کېږي. هغه هنر کې په هغه کار کې د ده برکت پیدا کېږي. بل چې د ده څه کار څه کار دلته راپېښ شي کا د 10 منټو وي که ګنټۍ نو دی کوشش دا کوي چې به زر تر زره ختم شي چې بل نمبر ته مخ او دلته کې مزدور څه سوچ کوي دلته مزدور دا سوچ کوي که چېرې 10 ورځې پکې لګي نو زه به کوشش کوم چې پکې 100 تېر کړم او دلته کې هنرمند انسان دا سوچ کوي چې زر تر زره دا کار وکړو چې د دې نه ځان فارغ کړو چې بل کار ته مخکې شو نو څومره غټ فرق شو. بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو مونږ بیا دا هنرمند انسان بیا دا سوچ کوي او فکر کوي چې ما سره 2-3 کسان نور هم تکړه وي چې زه دا میوه وکړم چې دا تکړه شي. دا مزدور چې نن دی ما په کار راشي چې سبا دی بل ځای کې لګیا وي چې ځان ته پیسې وټې ګټي چې دی ما له په هغه دعاګانو کې حصه چې الله استادان هم مخې فنکاران هم نو هنرمند انسان ښه شو په نسبت د مزدور انسان چې دی ګوټې د دیاړۍ وکړي او د ده پسې بچیان هم راته کړه کېږي بچیان هم ټول دیاړي ماري نو هغه بچیان هم دله خیرې کوي چې خدای دې خانه ړنګه کړه چې تا مزدوري کوله نو موږ له خپلې څه چل هنر خیال یې که نو که مزدورګار انسان سر نه تر ماښامه پورې لګیا وي نو دا نقصاني دی ځکه چې دی بدن باندې کمزوري کېږي که څه چل شو د پیسې وګټي او هنرمند انسان چې کوم دی نو دی په چل ول باندې پیسې هم ګټي او ځان هم بچ کوي او خپل صحت هم خیال ساتي. بیا پکې هنرمند انسان چې کوم دی نو دا سوچ او فکر هم کوي چې ما سره په ګاونډ کې دی په لاره کې دی 100 روپۍ صدقې نه هم کار اخلي او غریب سړی او مزدورګار انسان څه سوچ کوي چې مړه بس هغه بس موږ خپله نه اخلي نو دې د وجې دلته کې د سخا ولسوالي هم چې کوم دی نو د ده نه ختم شو. نو چې موږ ټول دا کوشش وي چې موږ هنرمند شو بنسبت دې چې موږ دیاړیمار او مزدورکار یو. د مزدورکار ژوند هیڅ قسمه مستقبل نشته او د روزګار یو هنرمند انسان چې کوم دی چې هغه سره یو هنر دی په لاس وکړي نو د هغې چې کوم دی نو ډېر غټ ځای دی او حیثیت یې هم شته.
ملاوي به ان شاء الله د یو نوي ویډیو سره. السلام علیکم ورحمت الله.